لاړ شي خیر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزتمندو اهل علم حضرات او طالب علمانو او عام مسلمانانو او اوریدونکو زنانو دا نن د دوره تفسیر آغاز دی او په دې وخت کې تاسو د اهل علم علماء کرامو نه ډېرې قیمتي خبرې واورېدې او الله رب العالمین دې د دې په علم کې او په عمر کې هم خیر او برکت پیدا کړي او موږ لا تاسو له دې الله رب العالمین په دې باندې د عمل توفیق راکړي. فضائل قرآن خو ډېر زیات دي او تاسو د هغې کافي حصہ د مولانا وحید الله صاحب نه او د مولانا حضرت سید صاحب نه واورېده او انشاء الله العزیز په علوم القرآن کې به بیا عمده مضمون راځي او هلته به لږ مزید په تفصیل باندې دا خبره بیا بیانېږي انشاء الله العزیز. عام طور باندې د دوره تفسیر د آغاز نه مخکې خلق علوم القرآن بیانوي او مونږ هم د خپل وس د حده پورې د هغې بیان کوو چې کوم مسایل پکې ضروري دي او څه بیا په ضمن کې د تفسیر او د درس په ضمن کې هم هغه مسایل راځي. د هغې علوم القرآن نه مخکې بطور مقدمه دا مونږ بعضې خبرې کوو هغه به هم انشاء الله العزیز د علوم القرآن د بیان نه مخکې بعضې مقدمې په طور باندې بعضې مسایل دي چې هغه به بیانېږي او د هغې مسلو بنیاد دا دی چې انسان ته د وحي ضرورت دی او انسان د وحي د تعلیم او د تعلم نه بغیر او د وحي باندې د عمل کولو نه بغیر د انسان کېدی نشي. دا یو جمله ده او د دې جملې وضاحت به انشاءالله په یو هفته نیمه کې بیانېږي چې انسان څه شی دی، انسان د باقي څیزونو نه په څه باندې جدا دی او دته د وحي ضرورت ولې دی او چې دی په وحي باندې ځان پوی نه کي او په آسماني تعلیماتو باندې او د قرآن او د سنت په تعلیماتو باندې ځان پوی نه کي نو دا خبره به تا ته ثابته شي چې دی بیا انسان نه دی، په دوه خپې به ګرځي خو انسان به نه وي او د دې خبرې په ثابتولو به دلایل انشاء الله العزیز راځي. خو نن د دې تمهیدي خبرو نه مخکې څه نورې خبرې دي چې هغه ما ضروري وګڼلې نو هغه ستاسو په مخ کې عرض کوم او هغې تعلق د دې قرآن مجید د دې درس او د دې بیان سره دی چې دا خبره خو درسته ده چې د انسان دپاره د قرآن د علم د زده کولو نه بغیر بله لار نشته د انسان د جوړېدو دپاره، خو د قرآن مجید نه د فیدې د اغستو څه شرایط دي. دا خو رستم دا موضوع بیانېدی شوه خو په اول کې ځکه دا خبره بیانو چې ذهن صفا شي
لکه سړی چې د مانځه نه مخکې اودس کوي او د اودس نه مخکې د اوبو تکل کوي او د اوبو د پیدا کېدو نه بعد بیا هغه اوبه ګوري چې آیا دا د اودس قابل دي او که نه دي. او د اسلام دا د ټولو نه ډېر لوی کمال دی چې اسلام هر انسان ته د یو لیبارټرۍ حیثیت ورکړی دی چې ته په کوم اوبو باندې طهارت او پاکي حاصلې نو ته په خپله په دې باندې ځان متیقن کا او په دې باندې ځان پوهه کا چې دا اوبه د پاکولو دپاره دي او د دې قابل دي چې په دې باندې ته ځان پاک کړي. دا څومره ښایسته خبره ده لکه د اوبو 3 صفات دي. یو د دې رنګ دی، یو د دې خوند دی او یو د دې بوی دی. اوس که دا اسلام ویلی چې دا یو لیبارټرۍ له یو شی چې دا خوند او رنګ او بوی یې څنګه دی او بیا به پیالې اودس کوی ځکه چې که خوند او رنګ او بوی یې خراب وي خو دا بیا فاسدې اوبه دي، دا خو بیا د پاکولو دپاره اهل نه دي. نو دا به هر چا ته ډېره ګرانه وی. لیبارټري به کله وه او کله به نه وه، کله به د چا سره د لیبارټرۍ فیس و او کله به ورسره نه و. خو الله پاک د هر مؤمن په ذمه دارۍ کې دا خبره ورواچوله چې دا ستا د علم سره تعلق لرونکې خبره ده. ته د دې خبرې اهلیت هم لرې او ته د دې خبرې حق لرې چې ته کومې اوبه استعمالوې نو ستا علم دا ووایي چې او دا اوبه د پاکولو دپاره کافي دي. نو اول به په لاس کې راوالې نو ورته به وګورې نو رنګ به معلوم شي، بیا به یې خولې ته واچې نو خوند به معلوم شي، بیا به یې پوزې ته واچې نو بوی به معلوم شي. نو تا ته کلیرنس ملاو شو چې په لیدو، په سکلو او پوزې ته په اچولو باندې د اوبو هغه 3 واړه صفات تا ته پاک معلوم شو. نو بیا مخ وینځل بیا په فرایضو کې شامل دی او په فرضو کې اولنی فرض په اودس کې مخ وینځل دی. نو بیا په فرایضو شروع وکړه. دا یو قسم لا انسان ته د دې خبرې تعلیم ورکول دي چې د هرې خبرې نه مخکې علم دی، علم او د دې علم تعلق ستا سره دی. ته د دې خبرې اهلیت لري، صلاحیت لري، قابلیت لري چې ته دغه علم حاصل کړي او ستا په علم باندې اعتماد هم وشي او بیا ستا د دې علم متعلق ستا نه په قیامت کې تپوس هم وشي. لکه په حدیث شریف کې دا راغلی دی چې لا تزال قدما عبد حتی یسأل عن 5. د قیامت په ورځ باندې به د بنده قدم د ځای نه ونه خوځي څو پورې چې د 5 خبرو جواب یې نه وي ورکړی او چې جواب ورنه کړي او قدم یې د ځای نه ونه خوځي نو دغه ځای به په جهنم کې شامل دی، په دوزخ کې به پاتې شي، جنت ته به لاړ نه شي. نو په هغه 5 خبرو کې یو خبره بیا دا ده چې وعن علمه فی ما عمل فیه، د ده د علم تپوس به کېږي. زما نه به ستا د علم تپوس نه کېږي او ستا نه به زما د علم تپوس نه کېږي. ما په خپل علم کې ازمي، تا په خپل علم کې ازمي. نو دا ستا علم دی چې د هغې متعلق او د دې وجې نه د فقې په کتابونو کې به تا ویلي او به وایي چې ډېرې مسلې داسې دي چې هغې ته اهل علم وایي چې دا مفوض الی رای المبتلا به. دا مبتلا به رای ته دا خبره سپارلې شوې ده چې دی څه وایي. لکه د عمل کثیر په باره کې هم د احنافو دا رای ده. د فقه حنفي محققه خبره دا ده چې عمل کثیر په مانځه کې دی ته وایي چې ما یعده الناظر کثیرا فهو کثیر. ډېرې اوبه او لږې اوبو کې هم د امام ابو حنیفه دقه رای ده. د امام ابو حنیفه د شاګردانو هم دا رای ده چې ډېرې هغې ته وایي چې ما یعده الناظر کثیرا او لږې هغې ته وایي چې ما یعده الناظر قلیلا. د امام محمد قول چې فقهاو نقل کړی چې لکه مسلې حوضي هذا نو هغه به طور مثال دی، هغه به طور انحصار نه دی. نو به هر حال علم نو دا به طور تمهید چې دا کومې خبرې زه نن کومه د دې مثال داسې شو لکه مونږ د اودس دپاره اوبه ګورو چې دا اوبه آیا د پاکولو دي که نه دي، دا د اودس قابل دي که نه دي. نو حقیقت کې
بنیادی خبره چې کومه نن بیانېږي هغه دا چې قرآن مجید نه د فایدې د اخیستلو شرایط څه دي او هغه موانع څه دي چې هغه د قرآن نه فایدې اخیستو ته سړی نه پرېږدي. دا خبره چې مونږ بیان کوو او دې خبرو باندې بیا مونږ سوچي نو بیا به آینده دپاره بیا مونږ بل چا نه به ګیله نه وي، نه به د الله پاک نه ګیله کوو چې ما خو محنت کوو خو زه پرې پوه نه شوم، بلکې دا ګیله به د خپل ځان نه کوو چې آیا ما هغه شرایط پوره کړي دي که نه. دوبۍ ته او سعودي ته د تلو دپاره به څه شرایط دي، په یو یونیورسټۍ کې به د داخلې د اخیستو څه شرایط دي، دارنګه یو ملازمت دپاره به د درخواست ورکولو د یو ویکنسۍ او اسامۍ دپاره به د درخواست د ورکولو دپاره څه شرایط دي. نو هغه شرایط چې سړی پوره نه کړي نو بیا فلا یلومن الا نفسه، بیا خو د ځان ملامته کوي چې دا کمی په ما کې و. نو هغه شرایط د ټولو نه اولنی شرط د قرآن مجید نه د فایدې د اخیستو خو اخلاص نیت دا په هر عمل کې دی. انما الاعمال بالنیات د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ روایت دی او د حضرت عبداللہ ابن عمر روایت هم دی او په دې کتابونو کې په ابتدا کې په بخاری کې او په نورو کتابونو کې په ابتدا کې خلک ذکر کوي او په ابتدا کې ذکر نه کړي نو د هغې اهمیت په خپل ځای دی، ځکه چې د قیامت په ورځ باندې خو به خلک د خپل نیتونو مطابق پاسي. نو انما الاعمال بالنیات د دې صحیح معنا داسې ده چې بېشکه جزا د نیکو عملونو په قیامت کې دا موقوفه ده په تصحیح د نیت، چې داسې ترجمه وکړي نو بیا به خبره واضحه شي. انما الاعمال بېشکه جزا د نیکو عملونو بالنیات دا منوط موقوف بتصحیح النیات دا موقوفه ده په صحیح کولو د نیتونو. جزا د نیک عمل په آخرت کې، په دنیا کې نیتونه په عدالت کې زیر بحث نه راځي. په دنیا کې د یو قاضي او د یو جج په مخ کې چې ته یو خبره وکړې و زما نیت خدا و، نو هغه به وایي چې دلته نیتونه زیر بحث نه وي، دلته ظاهر زیر بحث وي. کومه خبره چې اهل علم کوي او عام خبر به عامه مشهور هم ده، خلک وایي په پښتو کې وایي چې هلکه شرع ظاهر ګوري، د هغې دا مصداقات دي، دا یې مصداق دی چې د فقه په فریم کې چې فقه پې تطبیق کیږي، جائز او ناجائز فتوه پې لګي، نو د دې خبرې تعلق د نیتونو سره نه دی. بعض اهل علم دا ګیله کړې ده چې د فقه په دې کتابونو کې د نیت خبرې ولې نه کوي. په هدایه کې، په شرح الوقایه کې، په کنز کې، په مختصر القدوری کې خو د اخلاص نیت ذکر نشته. په مانځه کې خشوع خضوع څومره ضروري ده، توجه الی الله ضروري ده، خشوع ضروري ده. چې خشوع نه وي نو مونځ د سره کېږي نه، یعنی کېږي نه معنا دا ده چې قبلیږي نه، الله پې اجر نه ورکوي، کله یې سړي له پرې مخ واپس ورولي. نو دا دومره اهم کار دی خشوع او توجه الی الله. خو په کتاب الطهارت کې خدا ذکر شته چې مانځه دپاره اودس پکار دی او دا پکار دی او توجه الی القبله ده او ورپسې وروستو دا ده او دا شرایط دي او دا ارکان دي، خو دا ټول لوی غټ رکن دی. چې کوم سړی د فقه سره هسې لږ غونې چیړ لري نو هغه دپاره یو ډېره لویه بهانه په لاس راغله چې دا عجیبه فقه کتاب دی چې په دې کې خو د خشوع خبره شته نه، په دې کې خو د خضوع خبره نشته، په دې کې خو د توجه الی الله خبره نشته. بس مونږ دې وکړو الحمدلله دې ویو، رکوع سجده دې پوره کړه او ارکان او تعدیل او دا دې برابر کړله او دس دې وو، وخت وو، جمع وو، توجه الی القبله دا بس مونځ شو. حال دا دی چې مونځ به رسره اډو شوی نه، الله تعالی به دې سړي له په دې مخ بېرته ورایستلی، ځکه چې خشوع خضوع به پکې نه وي. نو په کار دا نه وه چې په دې فقه کې د دې باب وی، دا اعتراض په ذهن کې راځي، خو دا د کم علمۍ د وجې نه راځي، د ناپوهۍ د وجې نه راځي. د فقه تعلق د عمل د دې ظاهري شکل سره دی او دا خبره د فقیه
ځکه چې د فقیه جواب چې دی هغه په نیتونو باندې فیصلې نشي کولی. ته د یو فقیه نه د دې خبرې تپوس نشي کولی چې زما نیت دا یاره چې ما ته په دې مانځه ثواب میلاو شي که نه، دا تپوس ته د فقیه نه نشي کولی، نه مفتي نه دا تپوس نشي کولی، او مفتي تعالی د دې خبرې جواب هم نشي درکولی چې یاره جي ما نن ماسپښین لمونځ وکړو په دې ما ته څومره اجر میلاو شو، ما به پرې خدای وبخي که نه. هغه وایي چې دا خو د الله تعالی خبره ده، ما ته د دې پته نشته، نه پوهېږم. ما نه دا تپوس وکړه چې ما د لمونځ کې دا کمی وشو دا زیاتی وشو، نو دا لمونځ وکړم بیرته راوګرځوم، اعاده واجب ده که نه ده، فاسد دی که باطل دی، وشو که ونه شو، واجبات پکې پاتې شو پاتې نه. ما نه د دې خبرې تپوس کوه، خو د دې خبرې تپوس ما نه مه کوه چې آیا دې باندې به قیامت کې ما ته څومره اجر میلاو شو. عامه خبره زه کولی شم چې هلکه مؤمنان به جنت ته ځي، عامه خبره زه کولی شم چې مونځګزاران د الله تعالی خوښ دي، عامه خبره زه کولی شم چې مونځ چا وکړو نو ده د ذمهداري ادا کړه. خو نن ماسپښین په دې جومات کې ودرېږه چې چا مونځ کړی د هغه ذمهداري ادا شوې ده، په دې دروازه چې څوک وځي هر سړي له چیټ ورکوه وایي ته جنت، نو دا حق تا ته نه دی حاصل، دا پته نه لري. والله یتولی السرائر، نو د فقه تعلق د انسان د ظاهري اعمال سره، نو په عدالت کې هم د انسان ظاهري خبرې زیر بحث راځي، نیتونه به زیر بحث نه راځي. اوله خبره خدا چې انما الاعمال، بېشکه دار و مدار او جزا او بدله د اعمال صالحه، دا صالحه پکې قید ولې لګو؟ ځکه چې بد عمل که په ښه نیت وشي هم دا قابل ملامت دی، دا ګناه دی. غلا که ته په هر نیت کې نو دا ګناه ده. البته د ښه عمل جزا دا په ښه نیت پورې موقوفه ده، خو د بد عمل بدوالی د بدوالي د نیت پورې موقوفه نه دی. دا معنا نه ده چې عمل به هله بدي چې نیت بدي. بد عمل بغیر د نیت نه هم بد عمل دی. غلا، ډاکا، قتل، د چا کور رانول، چغلي، غیبت، زنا، فساد فی الارض، د چا بېزتی کول، د چا مال خوړل، نو دا که ته په ښه نیت کوې او ته غلا د دې دپاره کوې چې یاره جي یتیمانانو له فلانکي کلي کې یتیمانان دي او ډېر زړه مې پې سوځي، نو بېګا مې د پلانکي کنډر ځکه وکړو، دا رشوت مې ځکه واغسته چې زه خو په یتیمانانو له کور جوړو، ډوډۍ پې وله ورکوم. نو دا عذر ګناه بدتر از ګناه. ګناه دې مو کړه لا بیا وله داسې عذرونه هم ګورې چې هغه د هغه ګناه نه هم پسې ډېر ورخوا شو، ځکه ته هغه ګناه ته د ثواب په نیت ته وداسې کوې لکه چې تا زبردسته نیکي کړې ده، غټه توره دې وکړه، غټ کمال دې وکړو، او ګناه ته کمال وې، نو دا د هغې ګناه نه پسې غټه ګناه شوه. دارنګې اعمال صالحو نه مراد هغه اعمال هم ته ورسره په ضمن کې واخله چې کوم اعمال چې دي هغه مباح دي، عام مباح اعمال دي، دا یې کول او نه کول دواړه برابر دي. نو چې په صحیح نیت باندې وشي نو بیا به اجر ملاویږي، او چې په صحیح نیت ونشي نو اجر مې نه ملاویږي. خو بد عمل به هر صورت بد دی اگر چې په صحیح نیت وشي. البته په دې دروغو کې بعضې استثناءات شته او په دې غیبتونو کې هم بعضې استثناءات شته، هغه به په خپل ځای راځي. نو بالنیات معنا په تصحیح د نیت، خو بد ته هم نیت وایي، وایي څه نیت دی راته بد نیولی دی، نو نیت خو هغه بد ته هم نیت وایي. په پښتو کې خو نیت زما په خیال د شکل انداز ته وایي، وایي نیت یې ورته بد نیولی یا پلانکې سړی څه بد نیت دی، خو نیت اصل کې دا فعل القلب دی، ارادې ته وایي. نو اراده خو د زړه شی. نو مطلب مې دا و چې اخلاص نیت ضروری دی. قرآن د علم نه مقصد څه دی؟ نو هغه حدیث پکې ذهن کې یاد ساته چې چا چې د قرآن علم او د اسلام او د دین علم د دې دپاره حاصل کړو چې د علماو سره پې جري ووایي او مناظرې وکړي او بیا پې جګړې وکړي د بېوقوفو خلکو سره، لیماري به السفهاء او لیصرف به وجوه الناس الیه، یا په خلکو کې عزتمن جوړ شي، نو بیا د قیامت پر ورځ به الله تعالی هغه ته د اور واګې واچوي.
نو دا بنیادی وجه دا ده چې د علم. دارنګې په هغه حدیث کې چې 15 علامې د قیامت بیان شوي دي په هغې کې هم دا خبره ذکر شوې ده چې وتعلم لغیر الدین. یو معنی دا ده چې د دین علم حاصل کې خو د دین دپاره نه حاصلې. نو دا د قرآن علم حاصلول او د الله د رضا دپاره او د هدایت دپاره. امام غزالی رحمه الله چې په کومه مدرسه کې سبق وی 505 هجری کې دی وفات شوی دی. مدرسه نظامیه وه په بغداد کې. بغداد کې ډېرې غټې غټې مدرسې وې په هغه زمانه کې. دا مستنصر بالله چې و او دا نظام الملک توسی چې و د هغه وزیر و. نو دی به هغه زمانه کې د علمي ډېر لوی مقام او چرچه به وه. نو دا امام غزالی رحمه الله په دې مدرسه نظامیه کې به سبق وی. دا د وزیر اعظم مدرسه وه نظام الملک توسی. دا مدرسه کې چې دا درس نظامی ویل کېږي دا هغه نظام الملک توسی نه دی. دا خو 800 کاله وشو. دا خو مولانا نظام الدین سهالوی دی 1750 لګبګ کې وفات شوی دی. غالبا 1757 کې دی خواوشا. نو دا خو 200 کاله خواوشا ده وشو 200. نو بعض سادهګان وایي دا د هغه نظام الملک توسی هغه نظام دی. هسې مدرسو خلاف په ذهن کې یو نفرت پروت نو خبره هسې اوږدوي. نو دا نظام الملک توسی چې و دا وزیر ابن علقمیم دا هغه وخت کې وزیر و. خو بیا د مستنصر بالله په زمانه کې وزیر و. نو دا مدرسه هغه جوړه کړې وه. طالب علم ته به ډېر زیات سهولیات ورکول. زمونږ په بر صغیر کې هم طالب علم ته ډېر زیات سهولیات و. د انګریزانو د راتلو نه مخکې د 1800 نه مخکې په دې بر صغیر کې چې کومې مدرسې به وي نو هغې مدرسو به جاګیرونه و. جاګیرونه مربع او ایکړې ځمکې به وي. په سوونو ایکړه ځمکه به وه. هغه د مدرسې دپاره وقف و. او د مدرسې طالب علم به چندې نه ټولولې او نه به محتمم چندې ټولولې. ځکه چې دا بلکې خلک به دې نوکران به. دا خو بیا چې کله انګریزان رالل نو اول یې هغه چا باندې د علم لارې بندې کړې. د نوکرۍ لارې پې بندې کړې چې چا عربي او فارسي ویلی و. او بیا د مدرسو باندې دا پابندي ولګوله چې د دې کوم جاګیرونه و نو هغه یې ضبط کړو. کم اوقاف و نو هغه یې ضبط کړو. او هغه به بیا هغه چاله ورکول چې چا به د انګریزانو دپاره جاسوسي به یې کوله. مجاهدینو په سر به یې جاسوسي کوله. نو هغې له به بیا بېشمېره جایدادونه ورکول. نو زمونږ پر بر صغیر پاک و هند کې چې دا وډېرګان دي او دا چودریان دي او دا نوابان دي او دا اربابان دي نو دا په حقیقت کې د مدرسو ډوډۍ خوري. دا د طالب علمانو ډوډۍ خوري. ا دی الټه بیا په جلسه کې وایي دا مولیان زمونږ ډوډۍ خوري. زمونږ په ډوډو باندې لوی شوي دي. وایي ستا خو پلار او نیکه او ټول نسل د طالب علمانو په ډوډۍ لوی دی. دا به د بیا مونږ الو که مقراله. حقیقت کې خبره دا ده الټا چور کوتوال کو ډانټه. پولیسو غل نیولی دی نو په کار دا ده چې پولیس والا غل ته قار شي چې دا تا ولې غلا کوله. نو الټا هغه غل والا هغه پولیس ته قارېږي چې تا زه ولې ونیولم تا ما لاس خوږ کو. نو دا هغه غله دي. دا د مدرسو په ډوډو لوی شوي دي. بهر حال خبره مې ښه کوله. نظام الملک توسی مدرسه و مدرسه نظامیه. په هغې مدرسه نظامیه کې امام غزالی رحمه الله طالب علم. نو یو ځل دا نظام الملک توسی راغی دې مدرسې ته. مدرسې کې ډېر لوی سهولیات یې ورکړي طالب علمانو ته. ما په تاریخ کې دا کتلی دي چې د یو طالب علم دپاره به یو کمره وه او د هغې کمرې به هر طرف ته دروازې وي. هغې کمرې کې چې کومې کړکۍ او روشندانونه وو نو د هغې په خوا کې به د انګورو او د مڼو او د څه شي بوټي به وو. نو د هغې مدرسې به نوکرانو. نو د هغې نوکرانو به یو کار دا و چې په یو ټیم کې د سحر نه بعد به د انګورو دا ګنګوچي په دې روشندان کې د کمرې ته وردن نه کړي طالب علم چې که ده واقعي انګورو ته زړه کېږي او د مطالعې نه دی ستړی شي نو چې بار ته راتلو ته پکې وخت نه خرابېږي. نو هغه ګنګوچي به یې ورته پکې وردن نه کړو. نو د دې نه علاوه ته سوچ کوه چې بیا به نور څومره سهولیات.
نو یو ځل دی راغی او دوی چې دې مدرسې کې ګرځم دا دومره پیسه لګوم په دې مدرسه او لوی لوی اوقاف به و د دې دپاره ډېر لوی پیسه به یې وله ورکوله مدرسینو له بلکې بعضې مدرسین به داسې وو چې کتاب به یې ولیکو نو دا کتاب به یې رسمونې سره وتړو دا پیسې به وله ورکړو دا واله اسونه به یې هغه له ورکړو د یو عالم یو ځل ما د یو عالم متعلق تقریبا په هغه زمانه کې د 9 لاک لګبګ دینار د یو کال آمدن به و د یو عالم لکونو دیناره آمدن به د یو کال د یو عالم دا به وظایفو سرکاري د مدرسینو دومره لوی لوی تنخواګانې به نو دی راغی وی دې مدرسه کې مې دا دومره طالب علمان کېنولي دي خو چې دا معلوم کړم چې دا طالب علمان سبق د څه دپاره وایي اخلاص نیت خبره کوم دا سبق وایي د څه دپاره نو یو نه تپوس وکړو ویله که ته ولې سبق وایې چمن کې به ناست و چې ته ونې لاندې به ناست و چې کمره کې به ناست وی زما پلار مفتی دی او چې که هغه بیا نه نو چې زه به د هغه په ځای مفتی شم بل وی ته سبق ولې وی زما پلار وزیر دی که هغه نه بیا به زه وزیر شم بل ته وی ته ولې وی زما پلار امام دی زما پلار خطیب دی زما پلار مدرس دی هغه په نیړه کې راغلی دا مدرسه بندول غواړي نه د خدای دپاره یو هم نه وي نو دومره پیسه پې زه لګوم خو د دې دپاره لګوم چې دا د الله پاک دپاره رضا دپاره نو بیا یو ماشوم چېرته ناست و ورکوټی و نو د هغه خواله راغی هغه نه یې تپوس وکړو ویره وی که دې ماشوم راته سمه خبره وکړه ښه ده که نه دا مدرسه بندوم نو هغه ماشوم له چې راغی هغه ته وی ته بچیه څه کوې وی سبق ویم وی سبق ولې وی وی دا املا څه خبره ده ولې دا املا تپوس دی نو وی نه خیر ته ووایه که نه ولې وی دې دپاره وایم چې په دې وپېژنم چې حلال څه دي حرام څه دي الله په څه خفه کېږي په څه خوشحالېږي د الله تعالی رضا په څه کې ده دې نه به ځان خبر کړم په دې به عمل وکړم کامیاب به شم د ژوند نو هغه په شا وړه به وایي زه بچی ستا د سره دې پکې دا ټول خوري دا مدرسه مې تاله جوړه کړې ده دا نور دې پکې شي خوري دا و امام محمد ابن محمد ابو حامد الغزالی رحمه الله نو اخلاص دا د ټولو نه اولنی شو څه دپاره علم حاصلوې قرآن د څه دپاره د هدایت کتاب دی که نه هدایت دپاره یې حاصلو او چې قرآن د هدایت دپاره زده نه کړمه نو تا واورېده خبره تا واورېده بیا په څه کې هدایت ګورې بل کتاب خو د هدایت نشته نو د ټولو نه اولنی شرط د قرآن مجید نه د فایدې اخیستلو او د قرآن مجید نه په صحیح معنو کې د خپلې حصې د اخیستلو او د بهرمند کېدلو او د الله په نظم باندې د اوچتېدلو د ټولو نه لوی اولنی شرط څه شی دی اخلاص نیت نو زړه کې به اخلاص پیدا کړي اخلاص او په هغې خو بیا ډېر زیات تفصیلات دي خو بیا به راځي دویم شرط چې دی د قرآن مجید نه د فایدې د اخیستو هغه د دې کلام او د دې کلام د متکلم دغه عظمت او د لویۍ استحضار دی چې ذهن کې د هر وخت دا خبره تازه وي چې دا د چا کتاب ته زه ناست یم دا قرآن د چا کتاب دا هسې د کتابونو نه یو کتاب دی نو که د عامو کتابونو په شانتې یو کتابي نو بیا خو د دې او د نورو فرق به نه خو دا خو د نورو کتابونو په شانتې کتاب نه دی دا خو د کتابونو سردار دی دا په ټولو کتابونو باندې د پاسه دی دا خو د الله کلام دی د نورو کتابونو مصنفین نه چې غټ مصنف کتاب یې سړی وی د فلانکي سړي کتاب مې وکتل مصنف د وجې نه د کتاب نوم غټ شي د هغې اهمیت زیات شي نو دا قرآن مجید د الله تعالی خبرې دي د الله کلام دی نو چې کله قرآن ته کښېنې نو د الله تعالی لویي به دې په زړه کې لویي به دې په زړه کې حضرت عکرمه رضی الله تعالی عنه چې د ابو جهل زوی و بیا مسلمان شو او ډېر ښه مسلمان شو هغه چې به قرآن لوسته نو به داسې چې به ورته کتل نو راغسته به یې په دې سینه پورې به او وی هو کلام ربي هو کلام ربي دا خو زما د رب خبرې دي بار بار به یې دا خبره کوم دې خبره باندې ځان پویول غواړي
امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې دا نقطه بیان کړې ده او زما ډېره خوښه شوې. هغه نقطه دا بیان کړې ده چې دا کلام الله، دا قرآن مجید خود الله کلام دی. په دې دنیا کې چې دا څه څیزونه دي دا ټول مخلوق دي، خو قرآن خو مخلوق نه دی. اوس دا خبره لږه باریکه ده چې قرآن نه مطلب څه ته وایي، څنګه مخلوق نه دی. الفاظ او د الفاظو ادا دا عمل دی د انسان، لیکلی کېږي هم دغه الفاظ، ویلی کېږي هم دا الفاظ، په دې کاغذونو کې دا نقوش هم چې دي دا الفاظ دي. نو کلام الله چې هغه صفت ازلی د الله تعالی دی دا څه دي؟ اصل کې حقیقت کې اشتباه د دین را پیدا شوی دا چې زمونږ مقام د دې انسانانو دا خو ډېر احوط دی، ډېر لاندې دی. الله او د الله صفات او د الله تعالی تکلم او د الله تعالی کلام په دې کې خو په صحیح معنو کې مونږ پوهیږو نه په دې خبره، ځکه دا خو د علم غیب سره تعلق ساتي. اوس د الله تعالی د لطف او د مهربانۍ ته ګوره چې دومره مهرباني الله تعالی وکړه چې دغه کلام چې د الله تعالی صفتو او قدیمو او ازلیو او مخلوق نو، هغې ته یو قالب ورواغونده او د الفاظو یو قالب ورته ورواغونده او مونږه د هغې کلام د هغې اصل کلام نه مونږه ادا په هغې الفاظو باندې کوو چې کوم الفاظ زمونږ د ژبو دي او مونږ یې په دې ژبه ادا کولی شو. ورنه حقیقت کې خو کلام بل یو شی دی. دا الفاظ، دا نقوش، دا تلفظ، دا کلمات دا خو د هغې اصل کلام نه تعبیر دی. ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا. نو کلام په حقیقت کې بل یو شی دی، خو زمونږ ذهن او زمونږ فکر او زمونږ مفهوم، زمونږ عقل، زمونږ شرایط، زمونږ عجز دا هغه کلام چې هغه حقیقي کلام دی هغه په هغه حقیقي شکل کې نه پې پوهېدی شي او نه ازمولی شي او نه د هغې د برداشت قوت لرلی شي. قرآن چې وایي چې لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. که دا قرآن مونږ په غر نازل کړی وی نو تا به لیدلی وی چې دا به یریدی او ټوټې ټوټې شوی به وی د الله د یرې نه. نو قرآن مجید خو اول ځل په غار حرا کې نازل دی که نه؟ قرآن خو په غار حرا کې نازل دی، غار حرا په غار کې دی. که ته وی علی جبل معنا دا معنا په مفهوم دی خو په خپل ځای کې راځي تعبیر چې غر ته مې ویلي وی چې داسې به وکړي، هغه مفهوم قرآن په بل ځای کې بیان کړی دی چې انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. هغه مفهوم جدا دی. د دې مطلب دا دی چې دا کلام په هغه خپل اصلي شکل کې د دې برداشت او د دې حمل او د دې طاقت او قوت دا نه ملائک لري او نه انسان لري. بقول امام غزالی رحمه الله نه عرشی لري او نه سری لري. سری معنا چې د ټولو عرشی د ټولو نه اوچته او سری د ټولو نه ښکته. خدا د الله تعالی هغه لطف و کرم دی، هغه رحمان او رحیم صفت تقاضا ده چې الله تعالی هغې کلام ته چې موږ د هغې د برداشت قوت نه لرو بلکې هېڅ مخلوق نه لرو، غر نه لرو، نو هغې د په یو داسې قالب کې بند کړو، هغې په یو داسې شکل کې موږ ته راولېږو چې موږ هغه وایو هم او هغې باندې تلفظ هم کوو او هغه لیکو هم او هغه اورو هم چې هغه زموږ په هغه الفاظو کې دی چې الف لام میم ذلک الکتاب. دا یو بنیادی خبره ده چې دا استحضار د سړي په ذهن کې چې دا کلام زما د عجز د وجې نه، زما د ناقابلیت او زما د کمزورۍ د وجې نه دې ته د الفاظو یو قالب اغوستولی شوی دی. ورنه که په حقیقت کې دا په خپل اصل شکل کې وی د دې چې کوم اصل هغه کوم هغه مصداق دی،
هغه معبر عنه دی چې هغه اصل کلام دی، نو د هغې تاب خو نه ما راوړی شو نه بل چا راوړی شو، او نه د هغې د برداشت قوت ما لرلی شو نه یو بل مخلوق لرلی شو. دا به په ذهن کې یو خبره ساتي، او سره سره به دا خبره په ذهن کې ساتي چې په دې دنیا کې چې دا څه دي، کعبه ده ګوره، کعبه د ګټو نه جوړه ده، غلاف هم د کپړې نه جوړ ده، دا انسانانو جوړه کړې، دا بادي وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعیل. رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر د ډېر لوی مقام دی، ډېر لوی شان دی. هو ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر دی، مخکې پیغمبران، بشر دی، انسان دی، خریش کی انما انا بشر مثلکم. هیڅ یو شی د الله رب العالمین پر مخلوق کې داسې نشته چې د هغې د الله نه علاوه داسې څه شی نشته چې هغه یا مخلوق نه او یا د هغې مثل نه. خو کتاب الله او کلام الله یو داسې کتاب دی چې دا د الله تعالی صفت دی. اوس ته دې ته تعبیر او دې ته سوچ وکړه چې چېرته مخلوق او چېرته په یو وجه د وجوه باندې د الله تعالی صفت د هغه سره په یو شکل له اشکالو کې موجود دی، او هغه شکل یې ورله ځکه ورکړی دی چې د ما د کمزورۍ لحاظ ساتلی. نو چې بیا سړی د دې قرآن د عظمت او د دې د لویۍ او د دې د مقام لحاظ نه ساتي، نو دا بیا ډېره کمزوري ده. او د دې چې دا لحاظ ساتي او په دې انداز ورته ګوري، نو دا به په قرآن مجید سره یو مینه پیدا کېږي، د الله تعالی د رحمان او رحیم صفت سره به یو تعلق پیدا کېږي. بار بار به بلا اختیار د ساه د اخیستو په شانتې د سړي په د زړه نه به الحمدلله راوځي چې ښه زه او دا قرآن. نو دا یو دویمه خبره بنیادي ده، دا په ذهن کې کېنول غواړي. درېیمه خبره چې دا درېیم شرط د قرآن مجید نه د فایدې د اخیستو دپاره چې دی هغه دی ایمان. ایمان بالقرآن. ته دې ته ووایه ایمان بالقرآن، ته ورته ووایه ایمان بالله، ته ورته ووایه ایمان بالغیب. قرآن مجید په سورت بقره کې ابتدا کې دا خبره کړه چې الذین یؤمنون بالغیب. ایمان نه نو بیا د قرآن نه ته فایده نشي اخیستی. قرآن مجید خپل دروازې، خپل اسرار، خپل رموز هغه چاته نه سپړي چې څوک په ایمان نه لري. ولې؟ بس دا د قرآن مجید شرط دی، دا د هر چا ځان له شرطونه وي. یو ملک ته د ورتلو شرطونه وي، د یو سړي کور ته او یا د هغه سره د ملاقات څه شرطونه وي، د یو ډګرۍ د حاصلولو څه شرطونه وي، د دې دا شرط دی. خو دویمه خبره چې کومه په ذهن کې راځي هغه دا هم ده چې قرآن داسې د ګوټ کتاب خو نه دی چې یو ځای کې به سړی کینی او چېرته یو ناول دی یا ورته یو تاریخ کتاب دی یا د قصو یو کتاب دی چې سړی به یې ووایي او بس پوه به شي چې بس په دې کې دا قصه وه. قرآن مجید خو د عمل کتاب دی. نو چې څوک په دې باندې ایمان لري نو هغه چې ورته قرآن څه وایي چې پاسه نو دی به پاسي، چې وایي کینه نو دی به کیني، چې وایي دا کوه نو هغه به کوي، چې وایي دا مه کوه نو به نه کوي. کله به ورته وایي په جومات کې ودرېږه او د شپې راپاسه قبلې ته مخ که، کله به ورته وایي نه په میدان کې ودرېږه، په جهاد په میدان کې. نو کله په کوڅو کې ګرځوي، کله په میرو کې ګرځوي، کله دشمنانو ته ور مخامخ کوي، کله جیلونو ته ورننه باسي، کله فاتح کوي، کله مفتوح کوي، کله په میدان کې د غزا او د جهاد په میدان کې ودرېږي، کله په مانځه کې او د تهجد او د نفلونو او د ذکرونو او د تسبیحاتو په میدان کې ودرېږي، کله ورته په کور کې وایي چې د ښځې او د بچو حقوق ادا کوه، کله وایي د ګاونډي حقوق ادا کوه، کله وایي په مسند باندې کښېنه د خلکو د تعلیم او د تربیت انتظام کوه، کله وایي د خلکو فیصلې کوه، کله وایي د قومونو په منځ کې روغه راوله. نو قرآن مجید خو د انسان نه یو مختلف النوع کارونه علي، او چې کوم سړی هغه مختلف النوع کارونو منلو ته تیار نه دی، هغه وایي چې نه بس زه صرف دا ګورم چې په دې کې څه دي، سوال نه پیدا کېږي چې قرآن دې هغه ته ټولې لارې پرانیسي. خو یو خبره بله هم ده په بله پهلو، هغه خبره دا ده چې ایمان نه مطلب څه دی. که د ایمان نه مطلب دا یي چې ایمان مې راوړو او بس ایمان کافي دی او ایمان منجي دی، نو بیا خو نعوذ بالله من ذلک قرآن ته حاجت پاتې نه شو. دا ایمان به څه نه زده کېږي.
هغه حدیث نه غلط فهمي را پیدا کی او تشریحات خو خلکو کړي دي. مولانا ګوهر الرحمن رحمه الله هم تشریح کړی دا، اگر چې ما په ژوند کې د مولانا سره په کې لږ اختلاف هم کړی، ما هغه تفهیم المسائل کې وکړه، ما مولانا ته وویل چې مولانا دا تشریح داسې په ځای داسې کړي وی نو ډېره بخاو. خو مولانا ته خو پته وه چې د بعضې ذهن بعضې مسلو کې ذهن لږ د ما او د هغه په څه مسلو کې خو فرق و. مولانا خبره لږه ښه ونه ګڼله، ما ته خو څه ونه وی، خو زه پوه شوم چې خفه شم چې تا ولې داسې ووایې چې دا تشریح دې نیمګړې کړې ده. نو ما یې نیمګړې نه ده، خو لکه هغه حدیث دی د حضرت جندب ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ چې په ابن ماجه کې او په نورو کتابونو کې ذکر دی چې حضرت جندب ابن عبدالله رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې كنا فتيان حذاورة، مونږ داسې قریب البلوغ یا تکړه یا ذهینان ځوانانو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وو. نو فتعلمنا القرآن فتعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، نو موږ اول ایمان زده کړو او بیا وروسته قرآن زده کړو. نو دا چې قرآن هم زده کړو نو فازددنا ایمانا، نو ایمان هم نورم زیات شو. دا د دې حدیث مفهوم ډېر ښه مفهوم دی، خو د ناپوهۍ د وجې نه خلک دا په غلط مفهوم کې اخلي. هغه ته دا مفهوم اخلي چې قرآن نه بغیر هم سړی ایمان زده کولی شي. چې د قرآن نه بغیر ایمان زده کولی شي نو اصل خبره خو د ایمان ده، پاتې شو زیادت ایمان. نو د مولانا د دغې نقطې سره زما لږ ونه اختلاف و چې مولانا پکې دا لیکلي دي چې قرآن بیا د زیادت ایمان دپاره ښه دی، ځکه چې په اطاعت باندې ایمان زیاتیږي او په عصیان باندې ایمان کمیږي. نو ما چې نفسي ایمان چې هغه کوم ایمان منجي دی، نو که د هغه زیادت او کمی پکې نه شي نو چې دا بیا د قرآن نه بغیر حاصل شي نو نعوذ بالله بیا قرآن ته څه حاجت پاتې کېږي. حال دا دی چې قرآن مجید خو نبي علیه الصلاة والسلام ته دا فرمایي چې وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. دا قرآن مونږ ته په خپل حکم درلېږلی دی، ځکه چې ما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان، تا ته مخکې د کتاب او د ایمان پته نه وه. نو پیغمبر کتاب او ایمان د څه نه زده کړو؟ د کتاب نه زده کړو. حالانکه دې باندې د تمام امت اتفاق دی چې پیغمبر د کتاب د رالیږلو نه مخکې مؤمن و. په دې خو د هر چا اتفاق دی، په دې کې هېڅ چا اختلاف نشته چې پیغمبر د پیغمبرۍ نه مخکې مؤمن وي. نو پته ولګېده چې دا ایمان اجمالي یادوي، او په دغه ایمان اجمالي هغې پورې پکار دی چې کله ایمان تفصیلي او کتاب راغلی نه و. چې کتاب راغی نو بیا د هغې نه مطلب دا بهانه بیا ستا سره نشته دی چې ته هغه ایمان مجمل کافي دی او کتاب الله که مې د زیادت فی ایمان دپاره یې زده کړو چې خوند پکې پیدا شي نو خیر دی، او که مې زده نه کړو نو خبره ضروري نه ده. د دې معنا دا ده چې د کتاب الله نه او د قرآن مجید نه فایده اخیستلو دپاره په دې قرآن باندې ایمان ضروري دی. نو هله به ته کتاب الله نه فایده والی. دا معنا یې نه ده چې کتاب الله دې زده کړی نم دی نو ته مؤمن یې او ایمان دې زده کړه بس. ایمان خو پیغمبر هم د قرآن نه زده کړو. د دې حدیث مفهوم دا شو چې مونږ ایمان زده کړو، یعنی اجمالا هم دا خبره ومنله چې دا کتاب الله چې څه وایي دا ټیک دی. دا به هسې یو کتاب نه وي چې خبره به کوي نو کله به یې مونږ منو کله به یې نه منو. نه، دا د ایمان په دې کتاب ایمان راوړل غواړي. دا کتاب چې څه وایي دا ټیک دی، دا د مخکې نه دا خبره په ذهن کې کېنول غواړي. دا سفارشات نه دي، دا هسې څه قیسې نه دي، دا هسې زمونږ نه څه درخواستونه نه دي، دا زمونږ د اختیار خبره نه ده. خو دا منل غواړي، دا کتاب مونږ ومنو بس چې دا راته څه وایي نو هغه د منلو دي. نو بیا هم کتاب الله زده کړو. نو چې دا هم زده کړو نو په دې پوه شو چې ایمان څه ته وایي، د ایمان تفصیلات څه دي بیا. او چې دا د مخکې په ایمان نه راوړی او کتاب الله ګورې نو ته بیا د کتاب الله په تفصیلاتو نه پوهېږې او د ایمان په تفصیلاتو نه پوهېږې. د ایمان په تفصیلاتو باندې د کتاب الله نه ځان پوهولو دپاره په دې باندې مخکې اجمالا ایمان ضروري دی. څوک چې قرآن زده کوي خو ایمان یې پې نه وي نو هغه ته قرآن خپلې لارې نه ښیي. دی مفهوم شو.
دا بنیادی خبره ده چې دا. او بیا ایمان بالغیب هغه خو به ان شاء الله العزیز په سورۃ البقره کې په تفصیل کې بیا راځي چې الته د ایمان بالغیب شرط ولې ولګاو او هغه خبرې به هغه ځای کې بیا. څلورمه خبره چې هغه د ایمان دپاره د قرآن مجید نه د فایدې د اخیستو دپاره شرط دی او ضروري ده، هغه د حضور قلبي. حضور قلبي چې زړه به دې متوجي قرآن ته، داسې نه چې ناس به دلته یو بجسمي ها هنا قلبي لدیکم، زړه به دې دلته یو بل ځای کې یو ناس به دلته، او بیا به وایي چې یاره سیو وي په دې خبره خو پوه نه شم. وروسته سورة بقره کې به ووایي چې یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. په دې انظرنا پسې فورا وایي واسمعوا. د انظرنا او د راعنا ضرورت کله پیښیږي؟ چې کله سړی متوجه نه وي. چې متوجه نه وي کله کله خو به خیر دی ضرورت پیښ شي نو د هغې اجازت یې ورکړه چې وراعنا مه وایه انظرنا وایه. خو اصل نقطې ته اشاره وکړه چې خبره دا ده چې دا په خبره باندې بار بار دوباره د کولو ضرورت ولې پیښیږي؟ ځکه چې سړی په توجه غوږ نه ږدي. نو ورته ویې واسمعو، په توجه غوږ دی چې ناست دی نو زړه فکر ټول هر څه متوجه کړه او داسې توجه وکړه چې سړی چې هغه حاجي بلکل چې هغه تمام توجه سړی په یو خبره باندې مرکوزه کړي. په دې انګریزۍ کې چې وایي دا ارس دا توجه فوکس چې ورته وایي فوکس، دې معنا چې د هر څه د توجه راوګرځوه په یوې نقطه باندې د دواړه سترګې داسې متوجه. همدغه خبرې ته غوږ ده. په هغه وخت کې هر څه چې راځي نو بیا هغه طرف ته توجه مه کوه. دا مولوي صاحب چې تاسو ته اشاره وکړو ما له په درس کې خلک کار دی، پروس قانون طالبانو ته پته ده چې ما به ورته چې یو مهرباني وکړئ په دې درس کې دا کړپ کړوپ دا بې ځایه نو ځینې به پکې څوک به چېرته اشارې کوي، څوک به وایي دا راکړه، څوک به وایي دا واله، څوک به یو بل ته خبرې کوي، څوک به چټونه ورکوي. دا کار به نه کوئ په دې درس کې به کم از کم. بس دا زما یو غټه مجبوري ده. ځکه زه ما کوشش دا چې زه تمام ذهن او زړه او دماغ او تمام قوتونه دغه یوې خبرې ته متوجه کړم. او خلک دا خیال کوي چې دا چې تصب بهرام شهزاده قصې وایي نو دا قصې نه دي. نو دې وجې نه به دا توجه او تاله به فایده هم بیا نه درکوي. نو داسې به ناسې ما له خو به فایده ده، ما که نیت صحیح خو خدای به اجر راکړي. اگه چا فایده واغسته نو وابل. خو دا ده چې تاله به څه فایده در نه کړي. چې فایده در نه کړي نو بیا بیا ملا شه مور پلار له خدمت وکړه. چېرته کې مور پلار خدمت وکړه. مور پلار خو بچي د دې دپاره غوښتلي چې هغه خدمت کوي ولې نو ته بیا د هغې خدمت ولې نه کوې چې ثواب خو درته میلاو شي، اجر به میلاو شي، پلار مور به درته دوا وکړي. نو به دلته کېناستو تاله څه فایده ده؟ یا هغه چا درس له به لاړ شي چې کوم پکې په چای وسکلو هم نه قارېږي، څوک پکې پاسي وکړه خبرې پکې کوي هغه پې قار نه وړي ځکه چې هغه مشې قصې به کوي. نو دا یو خبره بنیادي ضروري ده چې حضور قلبي. په دې فارسی کې هم د شیخ سعدي یو شعر دی وی فهم طلبگر نکند مستمع قوت طبع از متکلم مجوی. که چرته اوریدونکی د اوریدو په نیت باندې خبره ناوري فهم طلبگر نکند مستمع، که هغه اوریدونکی داسې نه وایي چې ما ته د څه شی میلاو شي نو بیا قوت طبع از متکلم مجوی. بیا ته دا توجه مه کوه، دا خیال مه کوه چې دا سړی چې درته خبره کوي دی به هم درته څه د مطلب خبره وکړي. بیا به هغه به ذهن به ما نه خو به ذهن نه واپس بلکل لکه دا بال چې د دیوال نه راتنبېږي نو زه هم دا خبره د خلکو نه بېرته راتنبېږي نو بیا ما نه هم خبرې هېرېږي. نو دا حضور قلبي او توجه قلبي دا ضروري دی چې متوجه ناسې. نو یو خو دا د ادب تقاضا هم د آدابو کې به هم دا راځي، د ادب تقاضا هم. او دویم دا چې دا شرط دی د قرآن مجید نه د فایدې د اخیستلو. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. چې تا ټول ځان علم له نه ورکړی نه علم تا له لږه حصه نه درکوي. ډېره خو پرېږده لږ هم نه درکوي چې څو پورې ورته تا ټول ځان حواله کړی نه دی. دا سپردګي غواړي، ځان حواله کول غواړي. پنځمه خبره چې دا نو هغه دی تفهم او تدبر. خبره خو دا د متعلم او د عالم د دواړو دپاره دي، د معلم او د متعلم د دواړو دپاره دا آداب.
په خپله به هم ځان د دې خبرې اهل کې او لایق کې چې ته فهم وکړې، غور وکړې، تدبر وکړې، علم حاصلې، مطالعه کې، اوري، درس کې، تفاسیر ګوري یا د چا نه اوري، نو خپله به هم څه غور کې. دا ضروري نه چې هره خبره به په تفسیر کې لیکلي، او کله کله به دا تدبر او دا غور سړي له خوند ورکړي. بیا نو تردد الآیات یا ترداد الآیات چې ورته وایي، سړی یو آیت بار بار وایي، یو آیت بار بار وایي، خوند وله ورکړي، لذت وله ورکړي. نو دا لذت او دا خوند چې دی دا د دې مفهوم او د دې معنا او د دې مطلب باندې په پوهېدو کې سړی پې ځان پوهوي، نو په هغې کې یو خاص لذت او خاص خوند دی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل ټوله شپه د سورة مائده دا 118 نمبر آیت دی، ان تعذبهم فانهم عباد وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. ټوله شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیت امام ابو حنیفه رحمه الله په مناقبو کې مې لست دي چې هغه په تهجدو کې په یو سجده کې وو او دا آیت چې دا چې ته په ولاړې چې کوم دا آیت ویلی، فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. نو په سجده کې دا په مخه وي، نو دا خوند ورک، یا من یجزی بمثقال ذرة خیرا و یا من یجزی بمثقال ذرة شرا اعذ النعمان من عذاب النار. نو بار بار لوستل دا ضروری دي. دا موږ چې کله قرآن مجید اورو د بل چا نه، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت ابی ابن کعب ته وایي چې وایه ته ماته، نو د چا د خولې نه اورېدل یا په ښایسته آواز باندې لوستل، په ښایسته آواز باندې اورېدل، دا خبره زه د ملګرو ته بار بار کوم چې کله کله بس ځان نه ناست نو قرآن اوره، دا صرف تلاوت اوره، داسې کله په یو آواز، کله په مختلفو قراو دا اوازونه دي، په هر یو کې ځان له یو لذت. نو دا چې اوري دا په زړه کې ځای کوي، بیا قرآن سره مینه پیدا کېږي، تعلق پیدا کېږي، نو تدبر ته موقع ملاویږي. کله کله په لاره سړی روان وي، آیات عمر دا مې دومره تفسیرونه کتلي، دا نکته خو ذهن کې نه ورغلې، ناسه په ذهن کې راشي، نو دا بار بار اورېږي. دې نه بعد شرط چې دی هغه تأثر دی، تأثر، فهم او تدبر چې وکړې نو تا باندې به بیا یو اثر کوي، دا یو شرط دی. که د قرآن مجید کې د الله تعالی آیات کونیه بیان شي او ته د هغې نه څه عبرت وانخلې، توجه پیدا نه کړي، که په قرآن مجید کې د جهنم ذکر راشي او په تا باندې څه بوږنېده را نه شي، ته ترې ونه بوږنېږې، غونه د باندې زګ زګ نه شي، ونه یریږي، په زړه کې یو دعا را پیدا نه شي چې الله تعالی ما له جهنم نه بچ کړه، یا ته د جنت په باره کې څه واورې او جنت ته د اشتیاق پیدا نشي او د الله تعالی نه دا دعا ونه غواړې، د زړه د آواز ونه وځي، نو تا خو واورېده او وادې نه اورېده، نو څه پکار دا ده چې دا اول ستا په زړه باندې برای راست اثر وکړي او ته داسې اسباب را پیدا کړي چې هغه ستا په زړه باندې اثر وکړي. لکه بعضې مواقعو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا قرآن اورئ نو پکې او داسې حالات راځي نو پکې جاړئ، ځان جړغونه کوي، او دا نه دی د خلکو په مخ کې، خلکو په مخ کې ضروري نه ده، خو ځان له کینو، ځکه چې بیا پکې د ریا خطره به چې غیر اختیاري راځي، خو په هغې کې به الله تعالی معافي کوي، خو غیر اختیاري چې نه یو اختیاري نو هغه بیا ځان له پکار. نو به هر حال د دې تأثر کوشش به کوې چې دا ستا په زړه باندې برای راست اثر را پیدا. بل شرط د قرآن مجید نه د فایدې د اخیستو دپاره دا دی چې د هغې نه امام غزالي رحمه الله دا څه شرطونه ما د هغه نه راغوستي دي، اوس مې پکې خپل ترتیب ورکړی دی، اوس مې پکې خپل اضافي کړي دي. بهرحال ته بیا ګوره اهل علمو کتابونه، هغه ورته تخصص وایي. د تخصص نه مطلب د امام غزالی رحمه الله دا دی چې هغه وایي چې دا کتاب او دا آیت خبره ماته کوي. اوس که زه دا ووایم چې دا آیات وي، خو یاره دا وایي ما په خیال ته ورغله چې ګوره دا یهودیانو ته نه ویل،
دا خو د عیسایانو ته نه ویلی، دا خو بړه هغه زمانې خلکو، دا یې منافقانو ته ویلی. نو بیا به هم هغه زړه خبره راشي چې نعمت الاخوة بنو اسرائیل، دا بني اسرائیل بیا زمونږ ډېر خیرونه دي چې ان کانت لهم کل مر ولکم کل حلو، چې خوږې خوږې به زمونږ دپاره او ترخې ترخې به د هغوی دپاره چې کومه خبره پکې د جنت راځي او د مزو راځي نو که خیر دا زمونږ دپاره ده، ځو به جنت له. او چې کومه خبره پکې دا راځي چې دا منافقت دی او دا د خدای دشمني ده او دا د عذاب ده او دا نو بیا به نه نه دا خو اولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون، دا د یهودیانو دپاره، دا موږ دپاره نه. موږ که هر څه چې کوو که نه نو دا بیا خیر. دا د مولانا الطاف حسن حالی رحمه الله شعرونه چې دي مولانا مودودي په تفهیم القرآن کې نقل کړي. ګوره تفهیم القرآن کې مولانا د بل چا شعر نه دی نقل کړی، د اردو په شاعرانو کې. لکه سید قطب شهید رحمه الله چې په خپل کتاب کې د منخل اشعار نقل کړي دي. منخل به تاسو پوهېږئ چې حماسه ویلي که نه، منخل یشکوري دا د غزل بادشاه و، غزل بادشاه. نو هغه یو دوه شعرونه ویلي دي، هغه یې پکې نقل کړي دي. فاذا انتشيت فانني رب الخورنق والسرير واذا صحوت فانني رب الشويهة والبعير. دا غزل له پس منظر دی او حقیقت کې منخل واقعي د غزل بادشاه دی. نو الطاف حسین حالی چې دی دا هغه شعرونه مولانا په تفهیم القرآن کې نقل کړي، دا هغې مفهوم دا دی چې که نور خلک بوتانو ته سجدې کوي نو دا کافر دی، خو چې مسلمان یې ورته کوي نو دا خیر دی. که نور خلک په ستورو کې اثرات ګوري او په قبرونو کې کرامات او کشفونه ګوري نو دا خیر دی، دا کفر دی. خو چې مسلمان قبرونو ته سجدې کوي نو دا بیا د دپاره بس مسلمانوں پہ کشاد حرا ہے او کرے عبادت او بندگی جس کی چاہیں، چې د چا یې خوښه ده نو د هغه بندګي دې کوي، د نه اسلام جائے نه ایمان میں خلل آئے. څه خبره یې کړې ده، دا شعر ما یاد کړی نه دی خو نظر نه تېر شوی دی. نو دا خبره غلطه ده چې موږ څه د الله تعالی څه خاص غوندې مخلوق یو او زموږ دپاره خو ټولې خوږې خوږې دي. موږ خو که هر څه کوو نه موږ د مسلمانۍ نه وځو، نه دا خبره نه ده. تخصیص معنا دا ده چې دا آیتونه ماته وایي او زم دغه شانې پرې صراط روان یم پرې دنیا کې، نو زما د ټیک عمل او زما د بد عمل هم هغه شانې نتیجه ده چې څنګه د پخوانو خلکو وه. په دې کې هېڅ کمی زیاته. دا یهود هم د الله تعالی غوره قوم، یو طرف ته ورته وي فضلتکم علی العالمین او بل طرف ته وي وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت او وغضب الله عليهم ولعنهم فباءوا بغضب على غضب لا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. دا ټول خبره دا خلکو مبارک دي چې یو ځل په یو زمانه کې دا فضلتکم علی العالمین په دې صادق. دا یو خبره په ذهن کې کېنول غواړي چې دا کیمیای سعادت هم د امام غزالی یو کتاب دی، د نږدې ورځو کې ما د هغې لږه لږه مطالعه کړې ده. هغې کې هغه یو خبره کړې ده، مولانا مودودي رحمه الله په دې خطبات کې ما مثال بیان کړی دی، نورو کتابونو کې ما مثال بیان کړی چې د دې قرآن مجید مثال داسې دی لکه تا ته چې خط راغلی، دا ستا په نوم خط دی. نو زه به دا نه وایم چې دا د نورو خلکو په نوم خط دی، زه به دا وایم دا زما په نوم خط دی. نو دې کیمیای سعادت کې او احیاء العلوم کې هم امام غزالی دا خبره کړې ده چې په تورات کې الله تعالی دا ویلی و چې په تاسو کې یو سړي له حیا نه ورځي چې که دی په لاره باندې روان وي او د ده د رور خط راشي نو دی فوراً یو طرف ته شي او د هغه رور هغه خط وګوري چې ما ته مې دې رور په دې خط کې څه لیکلي دي، چې څه ورته لیکلي نو په هغې باندې دی عمل وکړي. وایي ما ته مې دا خبره کړې، ما لرې نه خط راغلی دی، دا خبره یې پکې راته لیکلې ده. نو بیا وایي اما یستحیي احدکم، په تاسو کې په یو تن کې د دې خبرې له حیا نه ورځي د خدای نه چې دا د الله تعالی دا کتاب چې راغلی دا ستاسو په نوم باندې خط دی. نو دا چا وکتو چې دا زما په نوم دی، زه وایم ستا په نوم دی او دا آیتونه پکې ستا دپاره دی او ته دا پکې دا بل دپاره دی. یو یې په یو ورولي او بل یې په بل ورولي. اتخذوا هذا القرآن مهجورا، د مهجوریت یو معنا دا هم ده چې زه یم دا ستا دپاره دی او ته دا بل دپاره دی یا ستا دپاره دی. نو د
قرآن نه د فایدې د اخیستو یو شرط دا دی چې زه به دا وایم چې دا ما لپاره ده، دا خبر دا مخاطبه ما ته، دا خط ما له راغلی دی، او چې تیل ولې نو ته به وایې چې دا ما له راغلی دی، او که ما وایې چې دا بل له راغلی دی نو بیا به زه ځان له بانې ګورم، تاویلونه به ګورم، نو بیا به زه د ځان وباسم، ته به د ځان وباسې، نو قرآن به خود مهجور شي. مهجور همدغه ته وایي، څوک به عمل نه کوي، هر یو به بل ورته لکه شل کارونه یې خلک وایي په ګڼو قصابانو کې غوا مرداره، یو وایي دی به حلاله کړي، بل وایي دی به حلاله کړي، په منځ کې مرداره یو هم حلاله نه کړي. نو دا یو بنیادي خبره پکې بله ده چې دا به ځان لګوي. او آخري شرط دا دی چې په یو حالت به نه اوسېږي، ترقي به کوي، ترقي به پرون دې کوم اثر اخیستی او نن به د هغې نه ډېر اثر اخلي، او چې نن دې کوم اثر واخیسته نو سبا به د هغې نه ډېر زیات اثر اخلي. او دا د تأثر دا سلسله به مسلسل ترقي کوي، دا په یو ځای ولاړه نه وي چې تا وایې چې بس ما چې د قرآن نه څه اخیسته نو زما لوښی ډک شو. دا خو یهودیانو ویلي وي قلوبنا غلف، ځکه خو ته الله تعالی وایي چې بل لعنهم الله بکفرهم. مؤمن لا زړه د قرآن نه ډکېږي، د مؤمن زړه لا داسې شی دی چې هغې کې د قرآن بیا ځای نه وي، نو دا به ډکې نه، دا به ترقي به کوي. او د دې ترقۍ یو پهلو دام دی چې مثلا نن تا تاثر واغستو نو تا دا ووایي چې دا زما د رب ما سره خبرې کوي، سبا له بیا بل وخت چې بیا پسې نوره ترقي وکړي نو ته به وایې چې ما او رب د یو بل سره لګیا یو، دا زما د رب خط یوازې نه دی ما ته، دا خو داسې دی لکه مناجات د خپل رب سره، د رب سره خبرې کول، لکه په دې مونځ کې چې سړی خبرې کوي د خپل رب سره، دا مناجات دی د خپل رب سره. حضرت علی ابن الحسین چې و رضی الله تعالی عنه، د حضرت حسین زوی علی، هغه چې به اودس وکړو نو رنګ به بلکل زیړ شو. چا ورته وایي چې دا ته څنګه رنګ دی ولې زیړ شو؟ اودس چې وکړې مانځه له تیاری کوې نو رنګ دې زیړ شي، سړی وایي چې دا وینه ده پکې نشته. وایي تاسو ته څه پته ده چې ما تدرون من اناجي، تاسو ته څه پته ده زه د چا سره اوس خبرو اترو ته ودرېږم؟ د الله تعالی د عظمت هغه مخکینۍ نکته هم په ذهن کې یاده ساته. او دا اناجي ټکي دپاره مې درته ووایي چې دا به بیا وایي چې دا زه د الله تعالی سره یو قسم نه مناجات کوم، خبرې اترې ورسره کوم، جرګه ورسره کوم، پټې خبرې کوو د یو بل سره. او یو تأثر بیا دام دی چې د هغې نه بعد سړی بیا ځان داسې محسوس کی لکه دا کلام، په دې کلام کې الله تعالی صفات هغه ته بلکل ښکارېږي، په دې قرآن مجید چې وایي نو په دې یو داسې کیفیت راشي چې ده ته مسلسل د الله تعالی هغه صفات مخې له راځي، او د صفاتو سره بیا د الله تعالی هغه ذات وله مخې له راځي. نو دی داسې ګڼي لکه دی بلکل د الله تعالی په دربار کې ولاړ دی چې هلته د الله د ذات او د الله تعالی د صفاتو نه علاوه د بل چا د ده توجه اړو بل طرف ته ده نه. خو دا هم داسې کیفیات دي چې دا کیفیات خو ډېر په مشکله حاصلېږي چې هغې ته کیفیت د حضور وایي، کیفیت د حضور. نو بهرحال چې څومره کېدی شي نو دا کیفیت په ځان کې را پیدا کول پکار دي چې مسلسل دا ترقي د ادنا نه اعلی ته دا جاري. یو څو موانع هم دي هغه هم ذهن کې کېنوه چې هغه موانع او هغه پردې، هغه رکاوټونه که دا موجودي نو خیر دی، که دا مخکینی شرایط موجودي بیا هم سړی د قرآن مجید نه فایده نشي اخیستی. نو هغه موانع او هغه رکاوټونه به ختمول غواړي، هغه حجابات به لرې کول غواړي. په هغې کې اولنی معنی چې دی هغه دی چې د سړي توجه د قرآن مجید د مفهوم په ځای باندې زیاته الفاظو طرف ته وي. زه خو په خپله باندې قرائت او تجوید ما نه دی کړی باقاعده، دا چې څه پرې فصول اکبري کې او پرې ځینو کتابونو کې څه وجو مې ټکي مې یاد کړي او بیا دې قاریانو ته غوږ دمه چې دوی څنګه وایي نو هغسې ویم یو ځل به پرې دواد باندې ډېر زیات خفه وم، دا دواد نشم ادا کولی. نو په دې غم کې ودومه خوب مې ولیده چې خوب مې ولیده نو ما یې دا دواد لفظ ادا کومه او د ژبې دا طرف مې د دې غاښونو د دې
یخونو سره ملاو کړی مخامخ کړی چې داسې مې په زور کړس مې کړه دا مې کړه نو د ژبې نه مې وینې راووته داسې په خوب کې مې داسې والله اعلم دا یې به څه مطلب به ما ته خود ما خو دا دغه تعبیر دا واغسته چې الله تعالی په تا دا نه ده لازمه کړې ځان دومره عذاب کړي ما جعل علیکم فی الدین من حرج نو په تا خو دا نه ده په قلاره کښېنه نو بیا دا نه بس ته په ما چې نه دا کېږي نو داسې به نو بهرحال دا چې اوس زه تمامه توجه د دې حروفو ادا ته ورکم او ما په خپله مرده دې تجربه کړې ده چې کله زه تلاوت کوم نو چې هغه مخارجو ته او د امالو ته او د وقفونو ته او د تفخیم ته او د ترقیق ته او دې ته پکې او د لحنونو نه د ځان چې دې خبره ته توجه کړم چې بیا مفهوم غیب شي بیا نو توجه زیاته دې ته اوس به ته به وایې چې ښه نو قرائت به نه کوو نو ما چې سار سوچ کاوه په دې خبره باندې نو ما یې د دې خبرې حل دا دی چې د زده کړې په وخت کې خو پکار ده چې سړی تمرین ډېر زیات وکړي د استاذ نه د قرائت او د تجوید سبق وې نو د دغه تجوید او د قرائت د سبق د دې ویلو په دې دوران کې مشق ډېر زیات وکړه چې دا صحیح ادا ستا بالکل یو عادت وګرځي چې بیا ستا توجه نه وي نو ته بیا صحیح ادا کوې نو چې دا څومره تمرینات دې زیات وکړو څومره د مشق زیات وکړو نو بیا چې دوباره ته بیا تلاوت کې عام تلاوت کې نو بیا به ستا ادا به په خپله صحیح کړي ځکه چې تا مشق یو ځل کړی ستا ژبه په دې عادت او بیا به توجه معنا ته وي او که دا مفهوم نه وي نو بیا خو مسله ډېره ګرانه ده خو ما یې د دې حل په داسې چې د زده کړې په وخت کې توجه دغه طرف ته ډېره وګرځوه او دې باندې ډېر زیات غور وکړه په دې فوکس وکړه خپله توجه پرې را مرکوزه کړه چې زه الفاظ صحیح ادا کړم نو چې د الفاظو د صحیح ادایګۍ مشق وکړي ځان پې ښه پویه کړي او دې باندې د خپله ژبه عادت کړي نو بیا به ستا ژبه ادایګي به کوي توجه که ستا بیا مفهوم ته ومي نو بیا به ستا ژبه صحیح ادایګي کوي نو اوله خبره خو دا ده چې که ته فقط الفاظو طرف ته توجه کې نو بیا به د مفهوم نه خبر مفهوم ته به توجه نه راځي نو دا معنی دی ځکه چې الفاظو کې خو مقصد نه دی دلته خو الفاظ هم ډېر اهم دي که نه خو مطلب یې خو په ځان پوهول دي که نه نو بیا به دا به د پوهې کې معنی توجه به نه راځي دویم شی چې دی هغه ډېر زیات اهم دی او دا څلور واړه شرایط ما د امام غزالی رحمه الله د احیاء العلوم نه راغوستي هغه دا دی چې ان یکون مقلدا لمذهب سمعه بالتقلید وجمد علیه ما خو جي د خپل استاذ نه دا ترجمه اورېدلې ده زما استاذ خو داسې سبق ویلی او هغه خو به داسې ترجمه کوله او هغه خو به په دوره تفسیر کې داسې وي او دا ته خو پکې بل څه وی نو دا سړی بیا د قرآن نه مفهوم نشي اخیستی دا څه داسې لږه بند داسې شی نه دی لږه بند دا شی هم دغه قرآن دی قرآن نه بدلېږي پاتې شو د هغې مفاهیم د هغې معانی نو هغه معنا دا چې هغه هم نه بدلېږي خو په هغې وسعت راځي چې علم وسیع کېږي نو معانی وسیع کېږي معانی د مخکې نه وسیع دي زما په وجه په هغې معانیو کې وسعت نه راځي خو زما په پوهه کې وسعت راځي ستا په پوهه کې به وسعت راځي پرون په یو خبره نه پوهېدم نن په یو خبره پوه شم پروس کال پې نه پوهېدم ښه کال پې پوه شم دا معنا نه لري د قرآن مجید چې کوم مفاهیمو کوم موضوع کوم مطلبو بد دا خو پلانکي مولي صاحب پوره ویلی او زه به د هغه الفاظ ویم توتي چوري خورې به ویم او دا خبره به داسې جاري او په دې کې به څه کمې زیاتې نه راځي په بعضې اشاراتو به لږ ځان پوهوئ دا پکې اوس زبردسته خبره ده چې یاره په دې کې اضافه دا عجیبه خبره ولا تنقضي عجائبه د دې څه معنا ده بیا چې د قرآن مجید عجایبات نه ختمیږي نو څنګه عجایبات نه ختمیږي ته خو وایې چې دغه کوم دي دا دي او دې نه پسې زیاتي نشته یا د دې آیت څه مطلب دی چې قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي سنریهم آیاتنا فی الآفاق وفي انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق د زمانې د تېرېدو سره به د قرآن مجید د حقانیت نوې نوې نښې او نوې نوې دلایل را پیدا کېږي پر دنیا پر کائناتو کې هم را پیدا کېږي او د انسان په نفس کې هم را پیدا کېږي نو دا نوې نوې دلایل چې را پیدا کېږي نو څنګه به را پیدا کېږي ته خو وایې چې هغه زوړ مولي صاحب څه ویل همدغه ټیک دي نو بیا خو پابندي ولګوه چې هلکه ابن جریر طبري تفسیر لیکلی نور بیا څوک نه لیکي ابن جریر طبري تفسیر لیکلی
نور به څوک نه لیکي. په تفسیرونو پابندي لګي، تفسیرونه اوس هم لګیا دي. اولاده په شکل چې زیات شي نو بارانونه زیات شي نو په چندخان هم زیات شي نو پکې داسې شیونه هم تفسیرونه لیکي چې هغه د قرآن طالب علم هم نه وي. ان الذي لا يحسن معرفة الفقه قد صنف فيه كتابا. چې دوه ټکي عربي ور نه ورځي هغه هم د قرآن تفسیر لیکلی. نو به هر حال لیکل څه منع نه دي، خو علم د وجنه علم د چا سره نو هغه لیکي او وایي به چې علم ورسره نه نو هغه د طالب علم جوړ شي نو لیکلو ته ساجت دی. زمونږ یو استاد مولانا غلام محبوب صاحب اوس کوم ژوندی دی، الله تعالی دې ژوندی لري. نو موږ د هغه نه د منطق دا کتابونه وې دا بلا بتر دا قاضي او حمدالله او مور عامه او سبلا. نو هغه کال باندې نو دا د مونږ سره پکې طالب علمانو چې به سوال کو نو هغه ته به ما اشاره وکړم چې دا سوال دومره دغه نه زه به درته ووایم. هغه به ما ته ته چپ شه مړه، ته چپ شه خدای چې دی د خپل جهل راښکاره کړي. سوال کولو ته به جهل ښکاره کول وي، داسې تعبیر به یې کوو. وایي ته پټ شه، ته چپ شه، دی د خپل جهل راښکاره کړي. نو ځینو خلکو تفسیر لیکلی دی نو تفسیر یې څه لیکلی دی خو څه ښکاره کړی دی؟ خپل جهل یې ښکاره کړی دی. نو بعضې خلکو کې دا نقصان، زما استاذ دا ترجمه کړې ده، زما فلانکی تفسیر خوښ دی نو بس هر څه جدي خو زه به زور لګوم د دا ترجمه ټیک ده، د بل دا غلطه ده. ان یکون مقلدا لمذهب، نو تا باندې بیا د قرآن دروازې تا په ځان په خپله بندې کړې، نو تا په ځان په خپله دروازې بندې کړې. ته وایې زه د فلانکي تفسیر نه اخذ نه کوم، یاره چې تفهیم القرآن نه ګورم. ما ته پته ده چې په تا یاسې دروازې بندې کړي په خپله پټ پټ ګوري. ما له داسې مولیان ما ته معلوم دي چې دا اولنۍ پاڼه یې لرې کړې ده، دا اولنۍ پاڼه یې تفهیم القرآن او د مولانا مودودي د کتابونه دا اولنۍ پاڼه کټ کړي او یا پرې د پاسه بل کاغذ لګولی او په ترخ کې ګرځوي او خلکو ته وایي ګوره تفهیم القرآن ونه ګورئ. دا ما ته پته ده، ما ته پته ده چې ځینې خلک په ترخ کې ګرځوي کتاب. پوهېږې په خبره باندې؟ موږ خو لا بیا هم کور وګورو نو بیا بار بیان وکړو. او ځینې خلک په ترخ کې ګرځوي په سفر کې او په حضر کې. نو په تا یې هسې دروازې بندې کړي دي، تا ته وایي ته یې مه ګوره په خپله یې ګوري. خیر دا تفصیلات به راځي. ان یکون مقلدا لمذهب سمعه، ما چې د خپل استاد نه داسې ترجمه کړې ده نو که ته شل وې او که ته زر وې نو زه خو دغه بله ترجمه نه منم او بل مفهوم نه منم. نو دا تا په زور په ځان باندې دروازه بنده کړه، دا تا په ځان په زور باندې د علم دروازه ځان دشمني دې وکړه. وایه علوم به زده کې. دا خپل شیخ په تعصب کې ګیري، هغه په یو دایره کې را بند، لکه دا پیریان چې خلک په دایره کې را بندوي که نه، هغه کرښه ترې را چاپېره کړي ور دې نه به بار ته نه وځي. نو پیری د هغې نه دننه نه ځي او دی د هغې نه بار ته نه وځي. نو ته څه پیری خو نه او نه د پیریان نو تا ته څه خطره ده چې ته په دایره کې را بند کړی. نو په خپلو شاګردانو باندې دا پابندي لګول چې صاحب د چا نه به ترجمه نه کوې، د چا هغې ته به وږ نه ږدې. نو دا هغه څوک دا کار کوي چې یریږي چې جعلي شی چاله ورکړي وایي چا ته یې ښایم. موږ ماشومانو ما ته یاد دي زمونږ په والد صاحب باندې یو چا غوا خرڅه کړې، نو موږ غوا به ساتله، غوا خو ضروري ده. نو بیا زما والدې ورته ووایي چې دا غوا وایي دا د 9 میاشتو ده. نو هغې ورته چې د 9 میاشتو چې که د 8 میاشتو غوا په سیمه میاشت لنګېږي. تاسو ته ځان لپاره په سرکاري مطبخ یې خورئ، خو د هغه لنګېدو نه یو میاشت مخکینۍ خبره وه. مطلب یې دا نو وایي چې دا نو هغې ورته وایي د دې خو غولان ځي. نو زما پلار ورته وایي چې هغه سړی خو وایي چې د دې عادت دا دی چې دا په سبا لنګېږي نو نن له یې غولانځ راځي. وایي زه داسې صاحب دومره مینه به مو سره کوله او دا به م کول. او غوا یې را باندې وچه را خرڅه کړې وه، وچه. او ما ته یاد دي په هغه وخت کې زه ډېر ماشوم هم په 3م که په 4م جماعت کې به وم، نو خو په 180 روپۍ باندې را خرڅه کړې وم. 180 روپۍ ډېر شی و په هغه وخت کې. ما ته یاد دي په 110 روپۍ باندې توله سونه وه، 110 روپۍ. نو به هر حال هغه وچه خو وایي چا ته به یې ښایې نه. هغه ښځه نه وه، هغه ښځه ما ته اوس هم نوم یې راته یاد دی او د هغه ټول راته یاد دي. صحیح دا بل ځای خبره ده، نو دې ځای خو نه و. نو بیا چې به داسې روزانه به زمونږ کره راتله، وایي چې دا غوا ونه دا د نظره کېږي. وایي دا څه کېږي؟ وایي دا د نظره کېږي، دا چاته ونه ښایې. نو مطلب یې په نظره کېدو کې نه و، واقعي خم وه، آباده وه،
خو مطلب یې دا و چې که بل چا ولیده نو درته به وایي چې دا وچه ده، نو وچه ده باندې څنګه خرڅه کړې ده؟ نو وایي چې دا ګوره، نو دا چې څوک په چا باندې د بلار بې په ځای باندې وچه خرڅه کړي، نو وایي ګوره دا به چاته نه ښیي، دا د نظره کېږي. نو ځینې استادان خپلو شاګردانو ته وایي چې ګوره د فلانکي نه به ترجمه نه کوې، فلانکي کتاب به نه ګورې، ځکه هغه ته پته ده چې ما تاسې کوټ بنګار ویلی دي، ولته خو به سمه خبره زده کړي، او ما خو تاسې انګا بنګا ویلی دي. نو که هغه بل ځای کې خبره واورېده خو بیا به ما څه کوي چې زما خواله راځي، هلته خو بیا ذهن لږ کلاو شي. نو دی یېرېږي چې بیا به زما شاګردي پرېږدي، بیا به نه راځي دی خوا. نو دا پابندي ګوره زمونږ په درسونو کې نشته چې چا له ورځئ نو هغه له ورځئ. دروازې غټې دي او لارې هم ډېرې غټې کلا هسې پوجیانو بندي کړي نو هغې زه مهار نه یم او نور ګاډي ماډي ځي هر ځای ته. نو دا تعصب دا مې د شیخ مذهب دی او دا مې د فرقې مذهب زما ډله ده. په دې ډلو ملو هم باس راځي که زما ډله ده. نو ډله خو به تا د قیامت پر ورځ د خدای نه خلاص نه کړي. ډله کوي نو ضروري د شهاده پورې دا هم څه حدود پکار دي، په حدودو کې دننه پکار. نو ډلې نه خو د ډلې نه خو ایمان جوړول نه دي پکار، په ډله باندې خو ایمان راوړل نه دي پکار. که خامخا دې خوښوي نو هغه تعلق ورسره ساتي نو په خپل ځای ښه خبره ده، خیر دی. خو دا چې ډله داسې کوي چې هغه ډله د ځان لپاره پابندۍ او زنجیرونه جوړ کړي، نو قرآن مجید به ووایي چې یضعوا عنهم اصرهم والاغلال التي كانت علیهم. قرآن خو د خلکو نه بیړۍ او زنجیرونه پرانیزي او دی ورته اچوي، یا زاړه ترې پرانیزي او نوي ورته اچوي. نو چې زاړه زنجیرونه دې پرانیستو د هغې سره لا بیا هم خلک عادت وو، ته ورته نوي زنجیرونه واچول نو ګټه دې کومه وکړه. مخکیني چې د تعصب او د جهالت زنجیرونه و هغه هم لرې کول پکار او دا رستري چې ورته تا چې دا هم لرې کوي. یو زنجیر پکار دی چې هغه څه شی دی؟ هغه د الله او د الله د رسول پړی دی، بس دا غاړې ته اچول پکار دی. بس نور پړي خو جعلي پړي، نور پړو ته پکې کومه جت. نو دا یو خاص فرقه ده او دا خاص ډله ده او دا خاص مکتب فکر دی او دا مې فلانکی استاز دی او دا مې شیخ دی او دا مې او جی د ده چې ترجمه کړې زه خو دا منم بل چند ترجمه نه منم. نو به ته پکې دغه ورته وه. یو مولا چېرته د مولانا مودودي په کتاب باندې اعتراض کړی نو مولانا عامر عثماني ورته ویلي دي وایي دا ګلستان او دا رشد البیان او دا دغه وایي د چا دپاره دي اخر څه کوم نوم یې ورته یاد کړی یو نوم وایي دا نور مصنفینو چې دا لیکلي دا پرې بازارونو کې چې د روپۍ لس خرڅېږي. نو وایي دا خلک به سین ته دانګي ورته به دانګي، خو د دې د کتابونو هم څوک لوستونکي ته دغه ګوره که نه مولانا تاله نه و لیکلي، یا سمو خلکو له لیکلي. تاله دا پرې بازار کې لږ خرڅېږي، دا پاتانې چې یو خرڅېږي، ته دغه ګوره که دغه به سین ته دانګي، د کتاب به څوک ګوري که نه. زما په خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ خیر تاسو دا نه پوهېږئ، اوس دا ځینې خو مخکیني دي دا پوهېږي او دا نوي لا نه پوهېږي، دا به ورو ورو پوهېږي انشاءالله. دا دویمه خبره ده چې په دې خولونو کې بند وی او دا بیړۍ او دا زنجیرونه درته پراته وو، نه بیا په هغه زنجیرونو کې تاویږه، هغه تا ته د سونې زنجیرونه ښکاري، دا ښایسته ښکاري، ته به په دې زه ښایسته ښکارم. خو دا زنجیرونه دي. زنجیر که د سونې وي نو دا زنجیر دی چې خپه کې د بیړۍ پرته وه چې د ملغلرو نه وه که نه، او یو ملغلره په 1 کروڑ روپۍ وه، خو چې ستا په خپه کې زنجیر او ته یې په موږي تړلی وي، نو دا د سړیتوب کار دی؟ نه، زنجیر دی د سرو زرو شي نشته، هغو تا را بندوي. دا اغلال او دا اسر او دا توقونه دا به د قرآن لرې کوي. نو که دا لرې کوي نو بیا به پوهېږي، او که دا دې کې ځان بند کړی نو بیا ته په قرآن نه پوهېږي، به دغه څه ګردان به دې یاد کړی، ګردان زه ورته به بیا. دا دویمه خبره. درېمه خبره دا ده چې کیدی شي چې یو سړی په یو داسې ګناه کې اختی چې د هغې ګناه سزا دا وي چې الله تعالی په هغه باندې د علم دروازې نه کولاوي. سړی یو داسې ګناه کوي، نو علم خو د الله تعالی یو ډېر لوی انعام دی، علم خو معمولي انعام نه دی. تاسو حدیث واورید د مولوي صاحب نه چې انی لم اضع علمي فیکم لاعذبکم، ما تاسو پیژندې سزا دپاره مې نه دی درکړی. نو الله تعالی خو دا علم هغه چاله نه ورکوي. امام شافعي رحمه الله مشهور شعر چې وکیع ابن الجراح د هغه استاذ دی، وایي ما خپل استاذ ته شکایت وکړو، شکوت الى وکیع سوء حفظي فاوصاني یا فارشدني الى ترک المعاصي. ما خپل استاذ وکیع ته ووی چې زما یاداشت کمزوري دي، حافظه مې کمزورې ده، خبره مې نه یادېږي،
فاوصانی الی ترک المعاصی، ما ته وی ګناهونه پرېږده، ګناهونه ګناه ته څه ته وایي دا بله خبره، دا تصور جدا دی، خو ګناه پرېږده. او وقال اعلم بان العلم فضل، دی راته ووایي چې علم خو ډېر لوی فضل دی، او فضل الله لا یعطى لعاصي، دا فضل د الله تعالی په هغه چا نه کېږي چې کوم ګناهګار وي. دا خو پاک شی دی، نو پاک شی خو په پاک لوښي کې پکار دی. ته چې یو ډېر بېکاره سړي ته مو وایې ګنده لوښی راوالی په دې کې راله پی راواچوه، نو هغه ته وایي دا لوښی رسخا دی، دا پی به راله خراب کړي، دا پی به څښا شي بیا بوی کوي. نو پاک شی په پاک لوښي کې الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. نو علم پاک شی دی د قرآن او سنت. بعضې ګناهونه داسې دي چې د هغې نتیجه دا وي چې په دنیا کې الله تعالی سړی د یو ډېر لوی خیر نه محرومه کړي، علم نه محرومه کړي، یا دا چې څه سرسري غوندې څه شی به ورته میلاو شي، خو علم چې څه ته وایي نو هغه شی به درته میلاو نه شي، هغه فایده به د دی وانه لي. هغه علم چې هغه علم نافع دی، فایدهمند علم دی، نو هغه به ورته میلاو نه شي. نو که ته غواړې چې قرآن نه فایده والي او هغه علم والي او علم تا دپاره نافع او فایدهمند شي، نو بیا به د ګناهونو نه ځان ساتې، تقوا به اختیاروې. او تقوا خو دې ته وایي چې فرایضو پابندي به کوې، شرک نه به ځان ساتې، کبایرو نه به ځان ساتې. صغایرو نه په دې زمانه کې که چا ځان وساته خو دا ما ته وښیې، دا دې سړی که ما ته چا وښودو که نه، دا خلک مونږ سره پکې بحثونه کوي. زه یم دا خو صغایر دا مستحبات دي، د دې نه زیات داسې نه یم دې نه ځان مه ساته، خو د دې نه زیات اهم شی هغه دی. او زه پکې مثالونه وایم، راځي به انشاءالله ته به ښه پوهېږې. ښه چې ایک فی چې ټول عقل یو من شي که نه، او د ده سره یو چې ټاکۍ هم دغه مثالونه پوهېږي انشاءالله. دا پروا مه ساته، پوهېږي چې بلکل لیونی نه یې که نه، نو بیا به پوهېږي. نو دا مطلب مې نه دی چې به مستحباتو عمل مه کوه، خو دا ویم چې مستحبات د فرایضو نه بعد دي. تقوا دغه ته وایي، او تقوا به راځي انشاءالله. خو دا د سړی ما ته که د اوسه پورې چا وښودو چې ټول فرایض او واجبات سرته رسولي، د ټولو محرماتو نه ځان بچ کړی، په اوامرو عمل کوي، او د ټولو منکراتو نه ځان بچ کړي، او بیا مستحبات هم کوي، نو ما ته ووایه زه نن دا درس بندوم او ځم او د هغه خپې به چاپي کوم ټول عمر، او سپلی به ورله پالش کوم، او ډوډۍ به ورله راوړم، او په دروازه کې به یې ناست یم، څوکیداري به یې کوم، او درس به نه کوم. بیا ما 10 سړی ګورم که تاسو ته معلوم وي ما ته یې ووایه. خو چې کوم د معلوم دی هغه څه دي؟ مستحباتو باندې خو ډېر زیات زور لګوي، په مستحباتو پورې. ما سره یو سړی یو ځل میلاو شو په انګلینډ کې، په برمنګم کې بازار کې، ما ته چا صفت کړی وی دا ډېر ښه سړی، چې مونږ په بازار کې مخې له ورغلو، نو ما ته وایي چې ته ما ته وګوره که نه، سر نه د خپو پورې په شریعت کې په ما کې څه کمی دی. ما هغه ملګري ته وایي زه چې ځو ما په سر درد کېږي، ما په سر درد کېږي زه چې ځو. خو یو خبره یې پرې تلو کې بله وکړه، ما ستا متعلق مې اورېدلي تا MBBS کړی، زه ډاکټر یې، ته خو د قالینونو دوکان دی، دا ولې؟ وایي چې زه به کلینیک کې کېناستم، نو سهار به زما تقوا په عرش معلا کې وه، خو چې مازدیګر به شو نو بیا به تحت الثرا ته رسېدلې وه. هغه ملګري ته ما خدای دې تا غرق نه کړي، تا چا له مخې ده راوستی. تاسو په دې دوه خبره پوه شئ، زه خو نشم برداشت کولی، تاسو برداشت کولی شئ. سهار مې تقوا کوم ځای وه؟ په عرش معلا کې. دا چا راته ویلي وحی راغلی وه چې تقوا دې په عرش معلا کې ده، او څه کار دې کړی و چې تقوا دې په عرش معلا کې وه، او مازدیګر چې مې بیا کته نو په تحت الثرا کې وه. نو دا د عرش معلا نه تحت الثرا ته په سره کوزه شوه. نو ما ته خو به ظاهر داسې ښکارېده لکه چې دله به ښځې هم راتلې، اول ته ښځې پرده نه کوي او یا څه. نو دې معنا دا دی دا داسې تقوا وه چې په معمولي غونې جړق باندې څه شوه، خراړې او د یو ډز سره لاړې. نو دا ایمان او دا ایمان دومره اوچتي چې په عرش معلا کې چې هغه په دومره واړه ترنګلۍ باندې هغه څه کېږي. نو نورې تفسیرې به بیا وروستو راځي، خو دا خو هسې هغه اشارات اوره چې تقوا څه ته وایي. د شرک نه به ځان ساتې، فرایضو پابندي به کې، حرامو نه به ځان ساتې. نو مستحبات که د کول خو زه به د خپې ښکل کړم، خو که بیا د هغې نه او که ته مستحبات مخکې کې، نو لکه شولې چې خلک نالۍ، نو تاسو څنګه چل کوئ؟ لکه دا زیلې ښکته ورمنډئ که دا سوکې او داسې چل کوي. ته شولې نالې کړي بېګا ټوله شپه، څنګه یې نالې کړي؟ زیلې بره ولاړې دي او هغه سوکې وله په ځمکه، او ناست دی که خیر یې وي 15 پټي مې دي او دومره سټې غنم به راله، نو څه به کوي؟ وریجې به راله کوي، نو وبکي وله یو دانه به وله وکړي. ولې؟ ځکه ترتیب یې څه کړی دی؟
الټه کړی نو ترتیب به نه الټه کوې ښه. څلورمه او اخرنۍ خبره دا ده چې دی په قرآن مجید کې غور او تدبر نه کوي. دی وایي چې د کلماتو معنی هغه دي چې کوم په نقل راغلي دي. د کلماتو معانی هغه دي چې کوم په نقل راغلي دي. یعنی با الفاظ دیگر دی د تفسیر بالماثور خو قائل دی، خو د تفسیر بالرأی والاجتهاد نه دی قائل. حالانکه تفسیر بالرأی والاجتهاد چې نه نو د خپل دور د مسایلو حل به څنګه راوباسي؟ په دې زمانه کې چې ته وایې چې د دې آیت یو مفهوم راغی او حدیث کې دغه مفهوم دی، نو حدیث کې کله یا تفاسیرو کې کله یا د صحابه کرامو چې کوم اقوال نو هغه به طور حصر نه، هغه به طور مثالي او دی به طور حصر هغه وګڼي چې د دې آیت هم دا معنا ده، بله وایي ګوره صحابي دا معنا کړی او ته بله معنا کې. نو صحابي چې کومه معنا کړې ده نو په دغه معنا کې د دې آیت معنا منحصره نه ده. یا مثلا د یو لفظ ترجمه یو صحابي یوه وکړه بلبله وکړه بلبله وکړه بیا به تا هلته څه کې نو ته به وایې چې هلکه دا خو اختلاف دی پکې. نو دا اختلاف نه وي، د دې مطلب دا وي چې دا چا یو مفهوم بیان کړه، دا ټول مفاهیم پکې شامل وو، خو چا یو پهلو بیان کړه، چا بله پهلو بیان کړه، چا بله پهلو بیان کړه. داسې د دې زمانې د حالاتو مطابق به بعضې ترجمې راځي، خو د هغې دپاره به څه شرایط وي نو هغه به تفسیر بالرأی کې هغه به اخي اقوال ووایو. گویا کې دا څلورمه خبره د تفسیر بالرأی سره تعلق ساتي، نو د هغې تفصیلات به انشاءالله العزیز د علوم القرآن کې چې بیا موږ کله د تعویل او د تفسیر خبره کوو او د تفسیر بالرأی خبره کوو نو دا به انشاءالله العزیز بیا په هغه ځای کې بیانېږي. فی الحال په دې خبرو باندې اکتفا کوو او انشاءالله العزیز سبا نه بیا تاسو 8:30 بجې درس ته ځان را رسوئ او مولوي صاحب چې ماسپښین کوم ترجمه کوي نو هغه خو ماسپښین مانځه پسې فورا او وخت پکې نشته. نو دا درس فی الحال دا هم کافي دی.